حصې په زناورو کې څومره څومره حصو کې کم کم زناور نیولی شي. نو د لومبي قسم چې کم د ګډه او د ګډې دی او د بزې دی او د سیرلي دی، دا 4 قسمه زناور چې دي په دې کې به یو کس شریکیږي، د یو کس نه زیات شرکت کو چاو کو قرباني نه کیږي. قرباني او نشوه او غوښه وشوه. قرباني کېدل بیا خبره ده او دا غوښه خوړل حلالېدل بیا خبره ده. نن څاروي حلال کا حلال دي، غوښه خوړلی شي. د قربانۍ په سار 2 کسو سیرلی حلال کو نو قرباني نه کیږي او غوښه خوړلی شي خوره، خو قرباني د باندې پاتې شوه. غوا، غوی، میخه، سنډه او اوښه په دې کې 2 کسان شریکېدلی شي، شراکت کولی شي. خو دې کې یو بله خبره ده، دا د پیسو په اعتبار سره نه، د حصو په اعتبار سره. مثال یو څاروي کې یو سلګون سیوا کېږي، دا به څوک ورکوي؟ یو سړی وایي دا زما طرفه شو، نو به څه شوه؟ دا زیات د پیسو اعتبار سره نه. لکه 2 کسه دی، مثال باسې والو 749 په 4,000 په سلکم 15,000 روپۍ باندې یو حصه چې دا 7,000 روپۍ راځي او په 15,000 غوی واغشتو. مثال په تور مې درته ووایي 50,000 باندې غوی شو. اوس دغه زرګون پاتې شو. نو دغه زرګون چې دی تقسیموي نو په یو نو دې کې یو سلګون مثال په تور سیوا راځي، 300 روپۍ ته پاتې کېږي. او یو کس وي چې دا 300 به زه ورکم، نو دا پکې د ده زیاته حصه نه شوه چې دله به د 300 روپو غوښه سیوا شوه. نه هغه خو بیا حصه ځي، دا د اسې ورکړی، هبتن یې ورکړی. کو یو څاروی دی او 2 کسه پکې شریک نه شو، 8 کسه پکې شریک شو د حصو په اعتبار سره، نو دا بیا خراب شو. دا حصې خراب شوې، قرباني د یو قسم نه کېږي. دا د حصو په اعتبار سره خبره شو.